خوښه مو ده صفونه برابر کړئ د اسلام والا جنازه وکړئ چې خلک په ځمکه ودرېږي ملا به هم په ځمکه ودرېږي دا پیغمبر نه دی نه اسمان نه راکوزي ځکه خو تاسو مليان خراب کړي. په سوشل میډیا دا خبر چلیږي چې مفتی منیر شاکر صاحب د خپې د زخم د وجې نه شهید شوی بلکې په هسپتال کې ورته انجکشن والی شوی دا او په هغه شهید شوی دی. او بل طرف ته خلک دا هم وایي چې د خپې چې کوم زخم و هغه دومره نو چې د هغې نه انسان خبره ویسا ورکي بلکې دا قصه بدله ده دا خلک وایي دې وخت کې. بل طرف ته ډاکټران دا وایي چې د تا د زړه دوره راغلی وه په آخر وخت کې خو د مفتی منیر شاکر صاحب زوی وایي چې د ما والد صاحب ته یعنې مفتی منیر شاکر صاحب ته هېڅ قسمه د زړه تکلیف مخکې نه نو چې موږ ده ووایو چې زړه دوره ورته راغلې وه. حالانکې مفتی صاحب زوی دا هم ووی چې زموږ ډاکټرانو سره په دې باندې خبرې روانې وي چې ډاکټرانو وی خپه به دې ګډ کوو خپې زخمي ده باقي نور مفتی صاحب مکمل ټیک دی دا خبرې روانې وي. او ناګهانه وي شل منټه پس راغی چې مفتی صاحب چې کوم دی حالت خراب دي او بیا وی شهید شو. وي دقه ځای کې چې موږ په هېڅ باندې پوه نشو چې څه وشول او څه ونه شول. اوس باقي الله تعالی خبر دی چې مفتی صاحب شهادت د زیاتې وینې بهېدلو د وجې شوی دی که نه په آخري وخت کې ورته پریشان زړه دوره راغلې ده او که نه خلک چې څه وایي هغه ټیک وایي.